the Pakistani drama acting have I just seen. This is not Islam, guys. This is bidat innovation. Please show me where the Prophet ﷺ or the Sahaba done this. This is fake, guys. He's doing it for money and attention. How do you believe him? Stop adding fake stuff to the religion. Fear Allah. ومزار شم د عربو نه خبرې دا ویډیو راته د سویډن نه زما شاګرد آنلاین قرآن ورته خیمه غیره ولېږله مولي صاحب وایي دلته انګریزان دي دا وګوره وایي زمونږ د اسلام پس یو قسم لباخ بیا خبرې کوي دا وایي څه چل دی نو زه هم د عرب نه دي عرب زار شم ته یقیني بس غوږونه پې نیسي به داسې خلکو باندې غوږونه پوه شوې که نه مړه زمونږ عجمو دومره عجیبه حالت پکې سټارټ دی قسم درته خورم بس دی چا بل ورځ مې یو انټرویو کته دا یو نه دغه علي وایي پیسې راکړه دومره په غوا باندې بیا خبره وشوه شاید انور راته وایي په غوا باندې خبره وشوه په غوا چې غوا بدله درکړم پلانې رشته به دې وشي او وایي وروسته بیا وایي دا موږ خپلو پیریانو ته ورکوم ټول ډوک پکې زیات تر سټارټ دی یقیني په دې عاملانو کې اوس ویم چېرته دوه درې پکې صحیح کینې یقیني کله نه کله زه هم ویم لکه لینډ سټارټ کوو نه ماشاءالله داسې پیسې او دا زما استاد حالات وړاندې ښه د عوام نه دي د عوامو ما ته دنیا رنګونه راشي ما ته مولوي صاحب تعویض داسې او تعویض هغسې چې څومره پیسې بېلېږي بس ولګوه هلکه زه یم یقیني کله ناکله یم زم دا کار شروع کوم چې دنیا پیسې دي پکې نو زار شم د عربو نه خبرې چې دا ټول خلک یې داسې ورک کړی دی زما عجم خو مړه سم اچار دی دا وګورم مړه دا د اسلام دا څومره ایکټنګ دی یو قسم له سړی هېره پته نه لګي چې حقیقت دی کو رښتیا دي څه حساب کتاب دی ټول دا حساب کتاب دی دا غیر راپسې خاندي دا و اسلام دی غیر راپسې خاندي بس دغه زما حالت دی نو جنابو عرب چې کم دي که نه په دې عقله باندې ډېر ټیټ دي ډېر سخت دي دې باره کې ماشاءالله ډو ګپ نه لګوي نو خوند هم کوي که نه ته به دوبۍ او چېرته په سعودي کې چېرته وګورم داسې حساب کتاب شته زما استاد پاکستان او د افغانستان او ورسره د انډیا او د عجم چې دا څومره ملکونه دي د دې قسمه خلکو نه ډک دي پته نه چې صحیح دي سب صحیح هم پکې شته خو مړه زه یم 3% پکې صحیح دي عاملان چې کم دي که نه 3% او پکې صحیح دا نور زیات ته اوس یو عام کس دی او راشي او پیرۍ موردې ته کیني یو عالم دی صحیح ده بیا همزه پیرۍ موردې ته کیني خبره شروع کړي بیا که نه نو بس الله دې موږ ماف کړي بس دی لا نور فتنې فسادات په شروع کېږي په دې کې د عاملانو هم غلطي ده او بیا به د عوامو غلطي ده عوام دې شیزونو پسې ډېر ګرځي راګرځي دا حل هولي راغستی لکه چې په سر باندې درد راشي نو وایي چې ما باندې چا څه کړي دي او چې لږ کاروبار بند شي نو بس په ما چا څه کړي دي او چې کور کې لږ باتفاقي شي مولوي صاحب مخه راله چا بنده کړې ده او مولوي صاحب دننه م اتفاق نشته هلکه مونځونه کې کور کې مونځ شته نه چا را باندې څه کړي مړه دا غټ نحوست په ستا په کور کې نور څنګه چې ته پکې دننه مونځونه نه کې دننه پکې اودسونه نه کې تلاوتونه پکې نه کې اعمال ته ولې نه کې نو زما استاد عوامو هم دا په دې کمنټس کې تو ګور او جالي او پلانې او ډنګرې ګیرې کا خواږه دې خواږه دا ما ورته بس کوو زه خپل ځان یادوم ما ورته ولې په دې پسې ګرځو نه دا زیاتر دا کوم هلکان چې رښتیني شوي دا څومره حل هولي راغستی یا نورې مسلې دي دا پلانې او دا ډنګرې په ده باندې کوډ وکړه ده باندې منترې وکړو عام هم خلکو له ما ورته زو بیا وایي میان بند کوو دا بند کوو ستنې پکې ورکې واخوام دا خو ما ورته دا شی سټارټ کړی دی په کوم ځای کې چې عوام څنګه وي هغه شان معامله ورسره خلک کوي ښه بیا نو زمونږ په دې ملکونو کې دا خلک مونږ غواړو نو ځکه راباندې دا 2 نمبر خلک راغلی دی او دا غیر راپسې اوس خاندي بس الله پته نه لګي قانون له پکار نشته قانون نشته نو یو څو ورځې مخکې یو کس ګیر شو ویې چې بهیم مونږ خو باقاعده دې خلکو له پیسې ورکوو قانون سیټ ته اشاره وکړه دی چې کومې ادارې دي پیسې ولا باقاعده ورکوئ نو بس ما وې مړه دی الله دې خیر وکړي نه نشته قانون د چا نه تپوس کې هر یو کس خپل دین اسلام ساز کړی دی بس یو ټک پړک ساز کړی او داسې یو حل هول سټارټ که نه بس الله دې موږ ماف کړي مړه مکو چې خاندي راپسې بس دا غیر ما ورته نه سمیږو عجم الله دې موږ ماف کړي